نو په میډیا باندې ځنې خلک ډېر د ګناه خبرې مشر کوي چې پاک شه د حیایي وي، ګناه وي او بد اخلاقي وي او خودي مطلب مجاهرین په حکم کښې اعلانیه ګناه کوي. مجاهرین حکم دا دی طالباني و حدیث شریف شردريمي الله جل شانه په دې باندې جنت حروم دی، حروم کړی دی. او بیا بدنصیبي دا دو چې خلک هغې ته لایک هم ورکوي، ښه کمنټس هم پرې کوي، هغې تایید کو، حوصله افزایي کو. دا خو استعانت فی المعصیت نه دی او د ګناه په چارې کښې د خلک مدد کول دي. میجویل شکری مطلب پرچار نه کوي، د دین د خبرې، د اصلاح خبرې، مسلمان سره تعاون، مسلمان سره همدردي او چاته خوښي ورکول او چاته مطلب فایده ورکول. او دا ټوله شپه په دا ټیک ټاک او په دا مطلب ګیمینه او په دا کلینه او په دا کښې مرد و زن نرغنده شدینه مبتلا او سترګه په ګناه مبتلا دو، لوڅ پښې په ګناه مبتلا دي، دماغ په ګناه کښې مبتلا دي. او څومره په مفته کښې میږ دی لږ ټایم پسې دی پوره د آخرت زندګۍ سودو کوي. او د دغې شي نه خو میږه ښه فایده کش کولی شي، ګټه ځینې کولی شي د دنیا او د آخرت. اصلاحي دیني خبرې زده کولی شي که نه. نو دغه شي ډېر انتهایي د هر سړي فرض جوړېږي چې داسې خلک یې میږه حوصله شکنۍ وکړي، دغې خلک ته مطلب بد ووایي او دغې خلک ته مطلب تربیت یې وکړي، اصلاح یې وکړي، د دې حوصله افزایي ونه کړي.